بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. زمون دنن درس عنوان د امام ابو حنیفه رحمه الله او علم الحديث. امام اعظم في الائمه امام ابو حنیفه رحمه الله د امام اعظم في الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د ټولو نه زیات عالم، د ټولو محدثینو سند د امام بخاری په شمول د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په شاګردانو باندې تیریږي. نن سبا په مکتبو کې د علم الحديث اولنې کتاب د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ملاویږي چې د ټولو نه مخکې لیکل شوی او ننم په مکتبو کې ملاویږي. هغه کتاب الاثار ده. د امام صاحب کتاب په نوم د کتاب الاثار په علم الحديث کې د امام صاحب په علمی مقام باندې شاهد ده. دا کتاب په علم الحديث کې په فقهي ابواب باندې د ټولو نه اولنې کتاب ده. دا کتاب د امام مالک رحمه الله د معتاد پاره د مأخذ حیثیت لري. امام عبد العزيز راوردی رحمه الله فرمایي چې کان مالک ينظر في كتب ابي حنیفه وينتفع بها. امام مالک رحمه الله به د امام صاحب کتابونه مطالعه کول او نفع به ترنه اخیستله. د امام صاحب د دې علم الحديث د دې کتاب چې کتاب الاثار نومیږي او د ټولو نه اولنې کتاب په احادیثو کې د فقهي ابواب په ترتیب باندې همدا لیکل شوی دی. نو د امام صاحب د دې کتاب راویان څلور دي. اول امام ابو یوسف رحمه الله کتاب الاثار برواية امام ابي يوسف. دویم امام محمد کتاب الاثار برواية امام محمد. دارنگی دریم امام زوفر نو کتاب الاثار برواية امام زوفر. کتاب الاثار برواية امام حسن ابن زیاد. نو د دې راویان دا څلور دي: امام ابو یوسف، امام محمد، امام زوفر او امام حسن ابن زیاد. لکه د صحیح البخاری احادیث چې د شپږو لاکو احادیثو نه انتخاب ده، نو همدارنګه کتاب الاثار امام ابو حنیفه رحمه الله د 40,000 احادیثو نه منتخب کړي ده. امام ابو بکر ابن محمد فرمای انتخب ابو حنیفه الاثار من 40,000 حدیث. مناقب موفق المکی صفحه 95. یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله کتاب الاثار د 40,000 احادیثو نه منتخب کړي او د 40,000 احادیثو نه چور ده. امام یحیی بن نصر رحمه الله فرمای سمعت ابا حنیفه رحمه الله يقول عندي صناديق من الحديث ما اخرجت منها الا الشيء اليسير الذي ينتفع به. مناقب موفقه. یعنی ما د امام ابو حنیفه رحمه الله نه واوریدل چې فرمایلی چې زما سره د احادیثو صندوقونه دي، ما د هغوی نه ډیر لږ راویستلی دي، یعنی هغه چې د ضرورت مطابق نفع ور باندې اخیستلی شي. علامه زبیدی رحمه الله په عقود الجواهر المنیفه کې د حافظ ابو نعیم اصفهانی په سند سره د یحیی بن نصر رحمه الله دا قول را نقل کړی دی چې زه یو ځل امام ابو حنیفه رحمه الله ته ورغلم، نو د امام ابو حنیفه رحمه الله کوټه د کتابونو نه ډکه وه. ما ترېنه پوښتنه وکړه چې دا څه شی دي؟ امام صاحب راته وفرمیل چې دا د حدیثو کتابونه دي. نو د دې نه دا ظاهره شوه چې په کتاب الاثار کې چې کوم احادیث دي دا د امام صاحب ټول احادیث نه دي، بلکې دا د امام صاحب ډیر لږ منتخب احادیث دي. د کتاب الاثار اهمیت د محدثینو په نیز د دې نه معلومیږي چې دوی په خپلو محدثینو په خپلو شاګردانو ته د امام صاحب د دې کتاب د مطالعې تاکیدي حکم کولو او فرمایل به چې بغیر د دې نه علم فقه نشي حاصلېدلی. داسې اقوال ډیر زیات دي چې د امام صاحب په مناقبو کې په تفصیل سره کتلی شي. دارنګه د دې کتاب اهمیت د دې نه معلومیږي چې ډیرو محدثینو د کتاب الاثار شروح لیکلی دي
او ډیرو محدثینو د دې کتاب پر رجالو باندې کتابونه لیکلي دي. د علامه ابن الهمام شاګرد حافظ ابن زین الدین قطلبغا په کتاب الآثار و شرح لیکلی ده او یو مستقل کتاب د کتاب الآثار پر رجالو لیکلی ده. د اغینم د الایثار لتذکرة روات الآثار. د دې کتاب ذکر په تعجیل المنفعه بزوائد رجال الاربعه کې کړی دی. همدارنګه په تعجیل المنفعه کې د کتاب الآثار ټول روایات را جمع کړي دي. ځکه چې حافظ ابن حجر رحمه الله دا کتاب د امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعی رحمه الله، امام مالک رحمه الله او امام احمد رحمه الله، یعنی د ائمه اربعه د روایاتو او د راویانو پر رجالو لیکل دي. یو لا مذهب ده د لا مذهب وکټوري اهل حدیثو سرګروه ده نواب صدیق حسن خان، هغه په اتحاف النبلا کې یو خبره کړې ده چې د حافظ ابن حجر کتاب په نوم د تعجیل المنفعه دا د سنن اربعه پر رجالو باندې ده. لیکن دا خبره غلطه ده د دې وکټوري، ځکه چې حافظ ابن حجر رحمه الله د تعجیل المنفعه په مقدمه کې صراحتا لیکلی دي چې زما مقصد د ائمه اربعه د روایاتو د رجالو تذکره ده. همدارنګه الحافظ ابو بکر ابن حمزه الحسینی د صحاح ستو او د ائمه اربعه د رجالو د پاره یو کتاب لیکلی دی په نوم د التذکره لرجال العشره. په دې کې د کتاب الآثار ټول راویان ذکر کړي دي. نو خلاصه ده چې په علم الحدیث کې د ټولو نه مخکنی کتاب په فقهي ابواب باندې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ده. د امام بخاری نم امام اعظم په علم الحدیث کې مخکی کتاب لیکلی دی. امام بخاری لا پیدام نو چې په علم الحدیث کې امام ابو حنیفه رحمه الله کتاب لیکلو. امام مسلم رحمه الله لا پیدام نو، د امام مسلم رحمه الله والد رحمه الله لا پیدا نو چې امام ابو حنیفه رحمه الله دا کتاب لیکلو، کتاب الآثار په علم الحدیث کې. دارنګ امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی او دارنګ امام ابن ماجه او دارنګ نور ائمه د علم الحدیث دوی لا پیدام نو، د دوی پلارانم لا نو پیدا چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په علم الحدیث کې دا کتاب ولیکلو، کتاب الآثار. او د ټول محدثین رحمهم الله بیا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په نقش قدم باندې په علم الحدیث کې کتابونه ولیکل. نو د امام صاحب په علم الحدیث کې دا یو کتاب کتاب الآثار ده. بل جامع المسانید د کتاب الآثار نه علاوه لوی لوی محدثینو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله روایات په نوم د مسند ابي حنیفه را جمع کړي دي. د دې مسانید تعداد تقریبا 60 ته رسیږي. نو دا یو کتاب بذات لیکل دی او دا نور د امام سے مسانید خلق را جمع کړي تقریبا 60 پورې. په دې محدثینو کې ابو نعیم اصفهانی، حافظ ابن عساکر، حافظ ابو العباس الدوری، حافظ ابن منده او حافظ ابن عدی وغیره شامل دي. د ټولو د امام سے مسانید را جمع کړي دي. حافظ ابن عدی رحمه الله په ابتدا کې د امام ابو حنیفه رحمه الله سره سخت مخالفو، بیا چې کله د امام طحاوی شاگرد شو او د امام سے په علمی مقام باندې خبر شو، نو بیا د سابقه خیالونو په کفاره کې مسند ابي حنیفه ولیکلو. دا مسانید علامه ابن خسرو د جامع المسانید په نوم باندې را جمع کړي دي. یو دریم دلیلم درته پیش کوم د امام صاحب او د علم الحدیث د پاره. د امام صاحب د یو شاگرد د وینا مطابق د امام صاحب په تصانیفو کې 90,000 احادیث دي. اوس بعض کم ظرف خلق خصوصا وکټوریان دا اعتراض کوي چې مونږ خو د امام صاحب په تصانیفو کې دومره احادیث پیدا نکړل. په حقیقت کې دا معترضین وکټوریان یا د متقدمینو د طریقین جاهلان دي او یا تجاهل کوي، ځکه چې متقدمینو به احادیث په دوو طریقو بیانول. کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منسوبول او مرفوعا به بیانول، او کله به د احتیاط لوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د نسبت په ځای خپل قول ګرځولو، او د فقهي مسئلې په صورت کې به حدیث بیانولو. په دې کې فائدہ دا وه چې که په نقل کې به څه خطایي راغلی وه
نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به نه منسوبېدله بلکې دوی ته به منسوبېدله. د دې دپاره یو مثال دی چې بعضو محدثینو حضرت عمر رضی الله عنه په متوسطینو کې شمیرلی دی او شاه ولی الله رحمه الله په ازالة الخفا کې حضرت عمر رضی الله عنه په مکسرینو کې شمیرلی دی. مکسرین هغو حضراتو ته وایي چې د هغوی روایات د زرو نه زیات وي او د حضرت عمر رضی الله عنه مرفوع روایات د 500 نه زیات او د زرو نه کم دي. نو شاه ولی الله رحمه الله چې حضرت عمر په مکسرینو کې شمیرلی دی وجه دا بیان کړې ده چې حضرت عمر رضی الله عنه به اکثر په دویمه طریقه حدیث بیانولو، یعنی حدیث به خو د خپل قول او د فقهي مسئلې په صورت کې به بیانولو. نو د دوی زیات روایات د دوی د قول په طریقه باندې مروي دي. یو بل مثال واوره، بعض تابعین فرمایي لأن نقول قال علقمة قال عبد الله احب الینا من ان نقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې موږ د حدیث حواله په علقمه ورکو، په عبد الله ابن مسعود سے ورکو، د دوی اقوال وګرځو، دا موږ ته د دې نه ښه ده چې ووایو چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، اسنه چې موږ خطا یو او پیغمبر علیه السلام ته خطایي منسوب کو. نو دا احادیث دي خو د تابعینو د اقوالو په صورت کې موږ ذکر کوو او د صحابو د اقوالو په صورت کې ذکر کوو. علامه ظفر احمد العثماني رحمه الله په انجاء الوطن به امام الزمان کې یو څو نور واقعات هم په تفصیل سره بیان کړي دي. نو امام صاحب هم احتیاطاً په دویمه طریقه روایات بیانول، یعنی حدیث بو خود فقهي مسئلې په صورت کې به بیانولو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د نسبت په ځای به خپل قول ګرځولو. که څوک د امام محمد رحمه الله کتاب مطالعه کی، داغه کتابونه مطالعه کی، نو ډیر داسې فقهي مسائل به وګوري چې عین حدیث وي. نو د دې تحقیق مطابق د امام صاحب په تصانیفو کې د 80,000 نم زیات روایات پیدا کیږي. او بل وجه دا ده چې دلته دوه خبرې دي، یو امام صاحب ته د روایاتو رسیدل او د روایاتو حفظ دی، او دویم د روایاتو بیانول دي. اکثر صحابه ته ډیر احادیث رسیدلی او حفظ کړي، لیکن بیان کړي روایات بیا هغومره نه و. د امام صاحب مصروفیت چونکې د قرآن او د سنت نه د مسائلو استنباطو، لہذا د امام صاحب ډیر روایات د حدیث په عنوان پاتې نشو بلکې د فقهي مسائلو په حیثیت باندې پاتې شو. څوک چې په امام صاحب اعتراض کوي هغوی د امام صاحب د دې کتاب نه مخکې په مکتبو کې یو بل کتاب په علم الحدیث کې پیدا کی. موږ په چیلنج سره وایو مکتبو ته لاړ شئ، په علم الحدیث کې اولنی کتاب د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د کتاب الاثار، دارنګه د امام صاحب جامع المسانید، او دارنګه د امام محمد په علم الحدیث کې کتاب د مؤتا امام محمد. بیا د نور محدثین رحمهم الله، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی و غیرهم، دوی بیا د امام ابو حنیفه په نقش قدم په علم الحدیث کې کتابونه ولیکل. په علم الحدیث کې د امام صاحب مرتبه دا ده چې د امام بخاری یو قابل فخر استاد دی، مکی ابن ابراهیم نومیږي. هغه د امام صاحب په باره کې فرمایي کان اعلم اهل زمانه، مقدمه اعلاء السنن اول جل یوصل او اتیا صفحه، یعنی په علم الحدیث والقرآن کې د خپل زمانه د ټولو علماو نه لوی عالم امام ابو حنیفه رحمه الله. په هغه زمانه کې د علم اطلاق په علم الحدیث کېدلو. دارنګه علامه ذهبی رحمه الله امام صاحب د احادیثو په حافظانو کې ذکر کړی دی، تذکرہ اول جل یوصل 58 نمبر صفحه. نو امام صاحب ته حافظ ویلی دی، او حافظ د محدثینو په اصطلاح کې هغه چاته ویلی شي چې اقلا 100,000 احادیث متنا و سندا جرحا و تعدیلا یاد وي. مقدمه اعلاء السنن اول جلد 22 نمبر صفحه. مشهور محدث یزید ابن هارون فرمائی کان ابو حنیفہ احفظ اہل زمانه ابن ماجہ اور علم الحدیث
از عبدالرشید نعمانی 21 نمبر صفحه. یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله په خپل زمانه کې د ټولو نه لوی حافظو. علامه ذهبی رحمه الله د امام صاحب د همدرسی مسعر ابن قدام په حواله سره لیکلی دي چې ما د امام ابو حنیفه سره یو ځای علم الحدیث شروع کړو، لیکن هغه باندې په علم الحدیث کې غالب شو، او په زهد کې وای الله پاک امام صاحب ته فوقیت ورکړو، او په فقه کې خو وای تاسو ته مرتبه معلومه ده. مناقب ابي حنیفه لشمس الدین الذهبی 20 نمبر صفحه. همدارنګه د امام بخاری او بل استاد د عبد الله ابن مبارک چې علما ورته امیر المؤمنین فی الحدیث وای، کله چې عبد الله ابن مبارک رحمه الله د امام صاحب په تربیت کې راغلو نو بیا به امام صاحب ته د احادیث شهنشاه ویلې. تاریخ بغداد للخطیب جلد 14 صفحه 345. همدارنګه د امام بخاری نوموړی استاد عبد الله ابن مبارک به فرمایل چې که الله پاک زه د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په تربیت کې نه وی راوسته نو زه به یو عام سړی وم. مقدمه اعلاء السنن اول جلد 180 صفحه. دارنګه د امام بخاری بل استاد د امام سفیان الثوری رحمه الله هغه به فرمایل كنا بین یدی ابي حنیفه كالعصافیر بین یدی البازی وان ابا حنیفه سید العلماء. مقدمه اعلاء السنن اول جلد 20 نمبر صفحه. یعنی موږ به د امام صاحب په مخ کې داسې یو لکه چنچڼې چې د باز په مخ کې وي، او امام صاحب د علماو سردارو. امام ذهبی په تذکرہ صفحه 195 کې په خپل سند سره د سفیان ابن عیینه قول را نقل کړی دی چې لم یکن فی زمان ابي حنیفه بالکوفه افضل منه ولا اورع منه ولا افقه منه. یعنی د امام صاحب په زمانه کې په کوفه کې د امام صاحب نه بهتر تقوادار او فقیه بل څوک نو. همدارنګه علامه ذهبی په تذکرہ صفحه 160 کې د امام ابو داود دا قول را نقل کړی دی چې ان ابا حنیفه کان اماما. امام ابو حنیفه رحمه الله په علم الحدیث په علم الفقه او په نور علومو کې امامو. د امام صاحب د علم الحدیث اندازه د امام صاحب د شيوخ او د شاګردانو نم لګیږي. امام موزی رحمه الله په تهذیب الکمال کې د امام صاحب 4 استادان محدثین لیکلي دي، او علما پوهیږي چې امام موزی د یو راوی د استادانو استیعاب نه کوي بلکې په بعضو باندې اکتفا کوي. لہذا مولا علی قاری رحمه الله د مسند ابي حنیفه په شرح کې او علامه ابن حجر المکی په الخيرات الحسان کې د امام ابو حنیفه په علم الحدیث کې د استادانو تعداد 4 ذکر کړی دی. نو چې 4 استادانی اقلنی د یو استاد نه سلسل حدیثه زده کړی وي نو دا 4 لکه احادیث شو تقریبا. خوشا سل په 4 کې ضرب کنو دومره احادیث شو اقلنی چې دا زده کړی وي. او شيوخ هم د داسې درجې دي چې په ورسته معروف او مشهور محدثینو کې چاته نه دي په نصیب شوي، ځکه چې د امام صاحب شيوخ او استادان یا صحابه دي او یا تابعین دي. د امام صاحب د شاګردانو شمیر بعضو 3 ذکر کړی دی. په دوی کې 100 کسانو په علم الحدیث کې ممتاز حیثیت لرلو، لکه عبد الله ابن المبارک دا د امام بخاری استاد دی په علم الحدیث کې او د امام صاحب شاګرد دی. یحیی ابن سعید القطان د امام بخاری استاد او د امام صاحب شاګرد دی. امام وکیع ابن الجراح د ټولو محدثینو استاد او د امام صاحب شاګرد دی. مکی ابن ابراهیم د امام بخاری قابل فخر استاد او د امام ابو حنیفه شاګرد دی. مسعر ابن قدام، فصل ابن دکین صاحب د مصنف عبد الرزاق وغیره. تاسو وګورئ تبییض الصحیفه صفحه 4 امام وکیع ابن الجراح د امام صاحب نه 900 احادیث روایت کړي دي. نو امام صاحب په علم الحدیث کې ډیر لوی مرتبه لري. هغه چاته دی الله هدایت په نصیب کی چې هغه د اولیاء دشمن وي. من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. د دې حدیث مطابق به الله د دې خلکو نه ایمان اخلي. لکه د بازی وکټوریانو نه یو وکټوری د نیاز محمد کونړی عرف من الله پېښوری، الله پاک د دنه د امام صاحب په دشمنی کې ایمان واخیستو، ځکه ډېرې کفري خبرې دي. د یو کفري خبره د دا ده چې د په خپل کتاب کې الحق الصریح د کتاب د په مشکات شرح لیکلې ده 319 نمبر صفحه ده. په هغې کې زنا 3 قسمه کړې ده او 3 قسم زنای
معاذ الله انبیاء ته منسوبه کړې ده. او بیا د دې وکټوریانو یو بل مولا دی په پنډۍ کې طالب الرحمن، هغه ته چا د عبارت ورلېږلی دی، نو هغه لیکلي چې دا سړی کافر دی. نو یو وکټوري بل وکټوري ته کافر ویلی دي. نو دا خلقونه الله ایمان آخرم اخلي.